ما کان لنبی ان یکون له اسرا. اوس د بدر جنگ چې کله وشو، بدر جنگ کی 80 کسان 82 کسان مردار شو کافران، او 80 کسان ژوندي گرفتار او ونیولی شو. نبی کریم علیہ السلام اسمان د طرف وحی نه ورغلی، خپل اجتهاد وکړو. په دې اجتهاد کې فیصله وکړله ده چې یاره راځئ نه به وجنو او د دوی نه به فدیه والو. د دې په باره کې بیا الله پاک حکم راغی، الله مدد او ملګرتوب د هغه چا وکړه چې چا د دوی د مرګ فیصله کوله. ما کان لنبی نه د مناسبه یو نبی لهم ان یکون له اسرا چې د د بندیان وي، دا وله نه ده روا نه ده وله مناسبه ان حتی تر دې پورې یسخن فی الارض چې دوی لی وینه تویه کړي په ځمکه نه، بل شی وله نه دی روا. تريدون مسلمانانو تاسو اراده لرئ عرض الدنیا د لټولو د دنیا د غنیمتونو د مالونو د سامانونو. والله الله پاک تاسو د پاره لټی آخرت. الله غالب او د حکمت والا ذات دی. لولا کتاب من الله که قانون د الله د طرف دا نوی چې چاته حکم نوی راغلی د الله د طرف نه، هغه ته عذاب نه میلاویږي. لکه دوی د بدر مجاهدینو ته قانون د الله د طرف نه دی راغلی حکم چې تاسو یې پرېږدئ یا تاسو مړه کوئ، دا قانون راغلی نه دی. او دې ځای کې د خلکو په اجتهاد او په مشورې دا کار وشو، نو که قانون مخکې نه وی چې چاته مې څه حکم لیږلی نه وي او هغې یو کار وکړي زه ورته بیا څه نه ویم، دا حکم مې مخکې لیږلی نه وی، تاسو ته به سزا میلاو شوي وو. لولا کتاب سبق من الله که نه وی تیر شوی هغه یو قانون د الله د طرف نه چې هغه دا قانون دی که الله لیږلی نه وی، یو خلکو ته حکم لیږلی نه، نو هغې خلکو باندې الله عذاب نه راولي. لمسکم تاسو ته به رسېدلی فیما اخذتم په هغه کې مال که چې تاسو واغسته په بدر کې د دې بندیانو نه عذاب عظیم لوی عذاب به تاسو ته رسېدلی. نبی کریم علیه السلام وویل که دا عذاب راغلی وی دې نه به عمر بچ شوی نور به ترې څوک بچ شي نه. فکلو اوس شک پیداش چې دا کم مال منګه واغسته فدیه، اوس یې دا فدیه واپس کو که نه؟ نو اعلان راغی فکلو خورئ تاسو مما دغه مال نه غنمتم چې تاسو غنیمت کې واغسته حلالا طیبه، اوس یې حلال خورئ طیب یې خورئ. واتقوا الله د الله نه ویریږئ، ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بهونکی او مهربان ذات دی. بل قانون دی د جهاد په باره کې، یا ایها النبیو ای د الله پیغمبره قل اوایا لمن هغه چا دپاره فی ایدیکم چې ستا په لاسونو کې دي من الاسریا دغه 82 قیدیان. ان یعلم الله که چرته الله معلومه کړله فی قلوبکم ستاسو پړونو کې خیرا ایمان، الله که ستاسو پړونو کې چرته ایمان ولیده چې ستاسو زړونو کې د ایمان شته او میلان شته، نو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، نو در بکړلی شي تاسو ته خیر به درکړلی شي ډېر مال د هغه مال نه چې تاسو نه اوس واغستی شو. یا خیرن دا وعده عامه ده، دنیوي او اخروي ټولو ته شامله ده. که ایمان هم راوړو مسلمانان شولی، الله به درله ډېر خیرونه درکړي چې کومه مداخل کړله دلته د دې نه به له نور ښه درکړي. ویغفر لکم او بخنه به وکړلی شي ستاسو ته،
والله غفور رحیم الله بخون کې او مهربان دی او که ارادم ولرله د خیانت نو دا سلری خبره ځکه نه ده فقد خان الله دې کافرانو خیانت کړی دی د الله پاک سره چې کفر یې کړی دی من قبلو نو فامکن منهم الله په دوی باندې قدرت بیاموند والله علیم حکیم الله د علم او د حکمت والا ذات دی ان الذين آمنوا کوم خلکو چې ایمان راوړو وهاجروا بیا مهاجر شلو مدینی تلاړل حبشی تلاړل وجاهدوا د هجرت نفسی جهادونه شروع کړل باموالهم په خپلو مالونو باندې وانفسهم په خپلو ځانونو باندې فی سبیل الله د الله په لار کې والذین اغه خلکو آوو چې ورلزی ورکړلو ونصورو دوی سره مدد وکړلو چې د مدینې منورې او د حبشي انصارو اولئک دغه مسلمانان مجموعی مهاجر او انصار بعضهم اولیاء و بعض دا بعضی د بعض نور ولیان دي مهاجر د انصار دوستان انصار د مهاجر دوستان والذین آمنوا کم خلقو چې ایمان راوړلو ولم یهاجروا خو هجرت یې ونه کړلو دغه زمانه کې هجرت دا فرض عین او د اسلام د مسلمانۍ د وجود یوه نښه وه نو مالکم نشتر استاسو د پاره من ولایتهم د هغوی د دوستانې من شین هیڅ شی نشته سو پورې چې دوی هجرت نه کړلی وین استنصروکم که تاسو نه مدد وغوښته فی الدین د دین په باره کې تاسو ته سوال جواب وکړو ای مسلمانانو راشئ مونږ تنګ یو زوج هجرت کوو چې لاره راته وښایې نو فعلیکم النصر نو لازم دی په تاسو باندې د دوی مدد الا علی قوم مگر هغه قوم باندې نه بینکم چې ستاسو و بینهم د هغوی په منځ کې میثاق وعدې دي چا سره چې معهد دی نو د هغې په خلاف سره بیا څه مه کوئ والله الله پاک بما تعملون بصیر چې تاسو کوم عمل کوئ په هغې الله لیدونکی ذات دی والذین کفروا کم کسان چې کافران دي بعضهم بعض کافران ببعض د بعض نورو سره مددیان دي ملګري دي الا تفعلوا که تاسو د دوی دا مدد ونه کړلو چې کم مسلمانان کمزوري دي او تاسو یې مدد ونه کوئ تکن فتنة فی الارض نو پیدا بشي په ځمکه باندې لویه فتنه هغه فتنه څه شی ده چې غلبه د کافرانو ده وفساد کبیر او لوی فساد به په دنیا کې پیدا شي معلومه دا شوله چې په دنیا کې مسلمان گیر شو بل مسلمان به د هغه د رهایی او د هغه د آزادولو دپاره ګوره کوشش کوي د معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې د معاویه صاحب یو فوجي د یو کافرانو ونیولو او په جیل کې د معاویه صاحب د فوجي لره هغه جرنیل په مخ باندې ګزار ورک چې کله د دې مسلمان فوجي په مخ دا ګزار ولګېده نو د مسلمان فوجي په کمره کې چغه کړله او معاویه کوم ځای کې به خوبونه کوې او د مسلمان په مخ باندې د کافرانو په لاسونو سپیړي دي د مسلمان مخ دی او د کافر سپیړي د دې د جیل د من نه د آواز التلاړ او معاویه صاحب کوشش شروع کړ چې خپل فوجي را خلاص کی او دغه جرنیل ونیسي خپل فوجي را خلاص کو او جرنیل یې ونیو چې وینیو چې څومره
د کافرانو فوجیانو ولاړو او د هغه په مخ کې د مسلمان له په مخ ګزار ورکړي نو معاویه صاحب هغه جرنیل نیولی دی او مرومره فوجیان یې ورته ودرول ورته یې ویل فلانیا ورشه دې فلاني لره په دې مخ پړانګ ورکه چې څومره یې والی وي دومره یې ووه او دا فوجي لاړ او هغه سړي له په مخ ګزارونه ورکړل جرنیل له چې کم جرنیل دله ګزار ورکړی بیا معاویه صاحب وویل خپل فوجي ته بچیا خوبونه نه کوو خوبونه والا نه یو لیکن جنگ جهاد دی جهاد کې مرګ هم راځي جهاد کې نیول هم راځي جهاد کې هر قسم حالات راځي تاسو نه بې فکره نه یو تا د کم ځای چغه واله ما ته رارسېدله او چې څوک چا چې والی ما ته د هغه نوم را رسېدلی دی درله ومینې ویې اوس والذین آمنو کومو خلکو چې ایمان راوړی دی وهاجرو د ایمان نه پسې هجرت وکړلو وجاهدو جهادونه یې وکړلو فی سبیل الله د الله په لار کې والذین هغه خلک آوو چې ځای یې وله ورکړه ونصرو مدد یې وله وکړه اولئک دغه کسان هم المؤمنون دوی مؤمنان دي حقا لهم په حق باندې مؤمنان دي شته دوی دپاره مغفرتون بخنه ورزق کریم او عزت من رزق مولا الله وله ورکي والذین آمنو چا چې ایمان راوړو من بعدو د دغه مسلمانانو د ایمان راوړلو نه پس وهاجرو به هجرتونه وکړل وجاهدو به جهادونه وکړل معکم تاسو را اولئک منکم دغه کسان چې کوم دي دا د تاسو نه دي اولو الارحام او د یو نسب والا خلق بعضهم بعضې د دوی او لا ډېر حقداران د بعضې نورو لري د الله په کتاب کې ان الله بشک الله پاک بكل شيء علیم په هر څه باندې الله علم لري